بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 167 دی او الدرس الاربعون یعنی څلوېښتم نمبر درس دی. په څلوېښتم نمبر درس کې به انشاءالله نن موږ اخیری سبق وایو، دی نه پس به بیا تمرین حل کوو. التلاميذ فی المدرسة، په مدرسه کې طالب علمان. په دې کې زموږ استفهامیه جملې دي، د هغې جوابونه به موږ ورکوو. یعنی خالد، شاهد او سعید دا درې واړه رونه دي. د دوی نه بل یو کس تپوسونه کوي چېرې تاسو څه ټایم پاسئ، تاسو چېرته مونځ کوئ، تاسو د قرآن تلاوت کوئ، تاسو مور پلار ته سلام کوئ. نو دا تپوسونه ترې کوي، هغوی ورله په نحنو یا نقومو یا دغه شان نصلي نتلو دې د جمع متکلم صیغو باندې هغوی جوابونه ورکوي. نو استفهامیه جملې دي، تپوس ترې کوي د دې خالد، شاهد او سعید نه. من انتم، من معنا ده څوک، انتم معنا ده تاسو څوک یې، یا خالد و شاهد و سعید. اے خالد د یا معنا ده اے خالد، شاهد او سعید. اے خالد، شاهد او سعید تاسو څوک یې. من انتم چې یو کسی نو هغه ته وایي من انت، ته څوک یې. او دوو نه چې تپوس کوي چې تاسو څوک یې، من انتما، تاسو دواړه څوک یې. او چې د دوو نه زیات وي که نه نو هغې نه به تپوس کوي من انتم، تاسو څوک یې. نو من انتم تاسو څوک یې، یا خالد و شاهد و سعید. اے خالد، شاهد او سعیده تاسو درې واړه څوک یې. نو هغې جواب ورکوي نحنو معنا ده مونږ دوه. دا نحنو د دوو دپاره م استعمالیږي او د زیاتو دپاره م استعمالیږي. انا معنا ده زه، او نحنو معنا ده مونږ دواړه یا مونږ ټول. ٹھیک شو. نو دلته کې دا نحنو به مونږ د دریو کسانو لپاره استعمالو. نو دا د جمع دلته کې به ټول دا د متکلم صیغې د جمع استعمالیږي. دا نحنو اسم ضمیر چې دی دا دلته مونږ د جمع لپاره استعمالو، خو دا د دوو کسانو لپاره استعمالیږي. نحنو اخوتن، مونږ ورونه یو. اخوتن دا د اخون جمع ده. اخون یو ورور ته وایي، اخوانې دوو ته وایي، اخوتن د دوو نه زیاتو ته وایي. نحنو اخوتن، مونږ درې واړه رونه یو. و تلامیذو، تلامیز د تلمیز جمع ده. تلمیز چې دی که نه، تلمیز دا یو شاګرد ته وایي، یو شاګرد ته تلمیزون وایي. او د یو د تسنیه چې دا تلمیزانې دی، اخره کې ورسره الف او نون ولګوه نو دا تلمیزانې معنا ده دوه شاګردان. او جمع راځي تلامیز. نو نحنو اخوتن و تلامیزو، مونږه درې واړه رونه او طالب علمان یو. دلته کې تلامیز د طالب علم دپاره د استعمالیږي. نو نحنو اخوتن و تلامیزو، مونږه درې واړه رونه او تلامیز یو، شاګردان طالب علمان یو. اوس ته بیا د دې درې واړو نه تپوس کوي متا تقومونه چې یو نه تپوس کوي چې ته څه ټایم پاسې، کم وخت پاسې، کله پاسې. نو هغه ته وایي متا تقومو، ته کم وخت پاسې. چې دوو نه تپوس کوي متا تقومانی، تاسو دواړه څه ټایم پاسئ. او چې د دوو نه زیاتو نه تپوس کوي که نه، د دریو کسانو نه یا د زیاتو نه، نو دلته خو درې کسان دي، خالد، شاهد او سعید. نو اوس د دې دریو واړو نه تپوس کوي متا تقومونه، تاسو درې واړه څه ټایم، کم وخت پاسئ. تاسو درې واړه کله پاسئ، تاسو درې واړه کله پاسئ، یعنی کم وخت پاسئ. د متا معنا ده کم وخت یا کله، څه ټایم. نو متا تقومونه تاسو درې واړه ورونه څه وخت پاسئ، یا تاسو درې واړه کم وخت پاسئ. نو هغوی ورته وایي نقومو. دا وګورئ، دا نقومو چې دا د تسنیه و جمع متکلم، د دوو دپاره هم دا نقومو به استعمالی، د دوو نه زیاتو دپاره هم استعمالیږي. نو دلته مونږ د دریو دپاره استعمالو، ځکه خالد، شاهد او سعید درې رونه دي، یعنی درې کسان دي. د دې دریو دپاره به مونږ د جمع د متکلم صیغه استعمالو. خو ما درته مخکې نه وویل چې دا نقومو د دوو کسانو دپاره چې هغې به مو وایي نقومو، مونږ دواړه دې وخت کې پاسو. او چې د دوو نه زیات وي، درې کسان یا ډیر وي، نو هغې به مو وایي نقومو، مونږ ټول، مونږ درې یا ټول په فلاني ټایم باندې پاسو. ښه جي. اوس بله خبره پکې دا ده چې دا د مذکر او مؤنث، یعنی ښځې به هم ځان له همدا صیغه استعمالی او سړي به هم ځان له همدا صیغه استعمالی. دا مشترک ته د ښځو او د سړو د دواړو لپاره استعمالیږي. نقومو، مونږه درې واړه پاسو. مونږ دلته درې واړه معنا زه ځکه کومه چې خالد، شاهد او سعید دا درې رونه د دوی نه تپوسونه کېږي. نو د نقومو معنا ده مونږ درې واړه، یا مونږ ټول. ټیک شوه. او یا مونږ دوه. نو چې د دوو کسانو نه تپوس کوي بیا به نقومو هم استعمالیږي. او چې د دوو نه زیاتو دپاره استعمالیږي هم. نو نقومو مونږ درې واړه فی الصباح، مونږ درې واړه پاسو. فی الصباح الباکر، سحر وختي. باکر معنا د وختي او صباح سحر ته وایي.
نقوم فی الصباح الباکر مونږ درې واړه سحر وختي پاسو. ٹھیک شو جی. این تصلون اوس د خالد شاهد او سعید نه بیا تاسو کوي این تصلون تاسو چرته مونږ کوي. این تصلون تاسو چرته مونږ کوي. نو هغې ورله جواب ورکوي نصلي معنی ده مونږ مونځ کوو، مونږ درې واړه مونځ کوو. دلته ترې تپوس کوي این تصلون، نو د تصلون خو د دریو یا د زیاتو لپاره استعمالېږي، خو مونږ به دلته درې معنی وکړو. تاسو درې واړه چرته مونځ کوئ؟ کور کې مونځ کوئ که جومات کې مونځ کوئ؟ نو هغه تپوس کوي این تصلون تاسو درې واړه چرته مونځ کوئ. چې یو کس نه تپوس کوي چې ته چرته مونځ کوې، نو هغه ته به این تصلي ته چرته مونځ کوې. او دوونه این تصلیان تاسو دوونه چرته مونځ کوئ. او چې دوونه زیاتې این تصلون تاسو چرته مونځ کوئ، تاسو درې واړه چرته مونځ کوئ. هغې ورته وایي نصلي مونږ درې واړه مونځ کوو فی المسجد جومات کې، مسجد کې. نصلي فی المسجد مونږ درې واړه جومات کې مونځ کوو. بیا ترې تپوس کوي وایي هل تتلون القرآن الکریم. هل تتلون دا د جمع مذکر حاضر صیغه ده. تقومون فعل مضارع جمع مذکر حاضر صيغه ده. تصلون جمع مذکر حاضر صيغه ده د فعل مضارع. او تتلون دا د فعل مضارع جمع مذکر صيغه ده. هل تتلون القرآن الكريم آیا تاسو درې واړه د قرآن کریم تلاوت کوئ؟ هل تتلون القرآن الكریم آیا تاسو درې واړه د قرآن کریم تلاوت کوئ؟ هغې ورته وایي نعم او جی نتلو مونږ درې واړه تلاوت کوو. نتلو مونږ درې واړه تلاوت کوو. دا نتلو د جمع فعل مضارع جمع متکلم صیغه ده. نو نتلو القرآن الکریم او جی مونږ درې واړه د قرآن کریم تلاوت کوو. نتلو مونږ درې واړه تلاوت کوو القرآن الکریم د قرآن کریم. اوس ته بیا تپوس کوي هل تسلمون علی امکم و ابیکم. هل تسلمون علی امکم و ابیکم آیا تاسو درې واړه سلام کوئ علی امکم خپل مور ته و ابیکم او خپل پلار ته. ګورئ چې یو کس ته وایي چې ته خپل مور او پلار ته سلام کې، نو هغه ته به وایي هل تسلم علی امک و ابیک. علی امک و ابیک هغې دپاره به دا کا ضمیر استعمالیږي او د تسلمون په ځای باندې به تسلمو استعمالیږي. د واحد صیغې دلته کې به امکم سره و ابیکم سره د واحد ضمیر استعمالیږي امک او و ابیکا. او د دوو دپاره به امکما و ابیکما او د دوو نه زیاتو دپاره امکم و ابیکم داسې به استعمالیږي. او د تسلمو د یو کس ته چې وایي چې ته سلام کې، نو هل تسلمو او دوه دپاره هل تسلمانی او د دوه نه زیاتو دپاره هل تسلمونه. نو تسلمونه دا د جمع مذکر حاضر صیغه ده د فعل مضارع. هل تسلمون علی امکم و ابیکم آیا تاسو درې واړه خپل مور پلار ته سلام کوئ؟ نو هغې جواب ورکوي نعم او جی نسلمو د فعل مضارع جمع متکلم صیغه ده. نسلمو مونږ درې واړه سلام کوو علی امنا و ابینا خپل مور او پلار ته. علی چې یو کس وایي چې یاره زه خپل مور ته سلام کوم، نو علی امي زه خپل مور ته سلام کوم. او چې دوه کسان وایي نو هغې به م وایي علی امنا و ابینا. او چې دوه نه زیات وي هغې به م وایي علی امنا و ابینا. ٹھیک شوه؟ دا نا به ورسره بیا استعمالی. نو نسلم علی امنا و ابینا نسلمو نعم او جی نسلمو مونږ درې واړه سلام کوو علی امنا و ابینا خپل مور او پلار ته. متى تذهبون الى المدرسه؟ متى تذهبون ګورئ دا تذهبو چې دی د فعل مضارع جمع متکلم صیغه ده، جمع مذکر حاضر صیغه ده. او چې یو سړي ته وایي چې ته ځې، نو هغه ته وایي تذهبو. د یو دپاره تذهبو، د دوه دپاره تذهبانې او د دوه نه زیاتو دپاره تذهبونه. نو دا د دوه نه زیات دي درې رونه دي د دې دپاره استعمالیږي. متى تذهبون الى المدرسه تاسو درې واړه کم وخت مدرسې ته ځئ، څه وخت مدرسې ته ځئ، کم ټایم مدرسې ته ځئ. یا متى تذهبون الى المدرسه تاسو درې واړه کله مدرسې ته ځئ. نو هغې جواب ورکوي نذهبو د فعل مضارع جمع متکلم صیغه ده. نذهبو الى المدرسه صباحا مونږ ځو الى المدرسه مدرسې ته صباحا سحر سحر کې مدرسې ته ځو. بیا ته تپوس کوي فی ای صف معنی ده کم جماعت کې کم کلاس کې. فی ای صف په کم کلاس کې تتعلمون تاسو تعلیم حاصلوئ. تاسو په کم جماعت کې سبق وایئ، کم جماعت کې تعلیم حاصلوئ. تتعلمون دا د فعل مضارع جمع مذکر حاضر صیغه ده. نو هغې ورله جواب ورکوي نتعلمو مونږ تعلیم حاصلو. نتعلمو مونږ تعلیم حاصلو. مونږ درې واړه تعلیم حاصلو فی الصف الاول په اول جماعت کې.
په اول جماعت کې یعنی په اول کلاس کې مونږه تعلیم حاصلو مونږه سبق زده کوو بیا ته تاسو کوي کیف تجلسون فی الفصل کیف تجلسون فی الفصل تاسو په کلاس کې درسګاه کې څنګه کېنئ تجلسون معنا تاسو ټول کېنئ یو د پاره تجلسو یو کس د پاره تجلسو دوه د پاره تجلسانی د دوه نه زیاتو د پاره تجلسون نو دا درې رونه دي نو دوی د پاره به دا تجلسون استعمالیږي کیف تجلسون فی الفصل تاسو درې وانه په جماعت کې څنګه کېنئ په کلاس کې څنګه کېنئ درسګاه کې څنګه کېنئ هغه ورته وایي نجلسو مونږ درې وانه کېنو نجلسو فعل مضارع جمع متکلم صيغه نجلسو فی الفصل بادب مونږ درې وانه په ادب باندې مونږ درې وانه په ادب درسګاه کې کینو مونږ درې وانه په ادب په درسګاه کې کینو مونږ درې وانه په درسګاه کې په ادب سره کینو اوس ته تاسو کوي وای متى تعودون الى البيت متى تعودون الى البيت اعاد يعود معنا دا واپس کېدل ٹھیک شو نو يعود د يعودون د جمع مذکر غائب فعل مضارع جمع مذکر غائب صيغه ده او تعودون د یو کس لپاره تعود راځي متى تعودو ته کوم وخت را واپس کیږي متى د دوه لپاره تعودان استعمالېږي متى تعودان تاسو دوه کوم وخت را واپس کیږي او د دوه نه زیاتو لپاره تعودون استعمالېږي متى تعودون الى البيت تاسو کور ته کوم وخت را واپس کیږي متى تعودون تاسو درې وانه کم کله را واپس کیږي ال البيت کور ته یعنی د مدرسې نه یا سکول نه کم وخت کور ته واپس راځي نو هغه ورته وي نعود دا د جمع متکلم صيغه ده نعود الى البيت مساء مونږ ماښام کور ته واپس راځو نعود مونږ واپس راځو الى البيت کور ته مساء ماښام اوس ته بیا تاسو کوي هل تذاکرون دروسکم هل تذاکرون دروسکم هل تذاکرون آیا تاسو تکرار کوئ تذاکرو معنی ته تکرار کې تذاکرانی تاسو دوانه تکرار کوي تذاکرون تاسو ټول تکرار کوي نو دا د فعل مضارع جمع متکلم صيغه ده هل تذاکرون دروسکم آیا تاسو خپل درسونه تکراروي تاسو خپل درسونه خپل سبقونه یادوي تکراروي نو هغه جواب ورکوي نعم او جی نذاکرو مونږه درې وانه تکرار کوو مونږ درې وانه تکرارو دروسنا خپل درسونه خپل سبقونه مونږ درې وانه خپل سبقونه بار بار تکرارو اوس بیا تاسو کوي متى تنامون تاسو درې وانه کم وخت وده کېږئ کله وده کېږئ کم ټایم وده کېږئ تنامو معنا ده ته وده کېږي تنامانې تاسو دواړه وده کېږي تنامونه تاسو ټول وده کېږي متى تنامون تاسو درې وانه کم وخت وده کېږئ نو هغې جواب ورکوي ننامو دا د جمع متکلم صيغه ده د فعل مضارع ننامو معنا مونږ درې وانه وده کېږو یا مونږ ټول وده کېږو دواړه معنی ته کولی شي دوه کسانو دپاره به هم ننامو استعمالیږي مؤنث چې دي هغې به هم ځان دپاره همدغه ننامو صيغه استعمالوي او مذکر هم ځان له ننامو استعمالوي خو دوو دپاره هم استعمالیږي زیاتو دپاره هم استعمالیږي مذکرو دپاره هم استعمالیږي مؤنثو دپاره هم همدغه یو صيغه استعمالیږي ننامو مونږ درې وانه وده کېږو بعد العشاء د ماسخوتن مونځ نه پس یو عشاء وي عشاء دا مخکې درسونو کې ما ویلي او اوس هم درته بیا وایم عشاء د ماسخوتن مونځ ته وایي او عشاء چې په عین باندې زبر کې په عین باندې چې زبر کې نو دا د ماسخوتن روټۍ ته وایي عشاء د ماسخوتن روټۍ ته وایي او عشاء د ماسخوتن مونځ ته وایي ټیک شو نو ننامو بعد العشاء مونږ د ماسخوتن مونځ نه بعد وده کېږو نو دا ما ورسره ترجمه لیکلې په دې سور مالکر باندې او د تور باندې کوم سوالیه جملې وي د هغې جوابونه هم لیکلي دي هغه سوالیه جملې هم په تور مارکر لیکلي دي او چې دا کوم کې درته ما دغه کړي هیډلاین یې راښکلې نو دا د جمع متکلم صیغې دي د فعل مضارع او دې اړخته د جمع یعنی هغه د جمع مذکر حاضر صیغې دي او دا دې اړخته د جمع متکلم صیغې دي نو دا زمونږ د نن ورځې درس و د 40 نمبر درس سبقونه ختم شو انشاءالله دې نه پس درس کې به بیا مونږ مشق تمرین به حل کوو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام